بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 263 دی. الدرس السبعون او یایم درس دی، یعنی 70 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله په تمرین کې موږ له صرف یو سوال راکړی دی، وایي اکتب رسالتا. اکتب دا د امر صیغه د معنا ده، ته ولیکه. رسالتا یو خط، ته یو خط ولیکه الی اخیکه، خپل ورور ته. ته خپل ورور ته یو خط ولیکه، و اخبره او ته هغه خبر کا انکا چې یقینا نجحت، ته کامیاب شوې فی الامتحان السنوي، په سالانه امتحان کې. نو ته خپل ورور ته د خپل د امتحان کې د کامیابۍ باره کې خط ولیکه چې یاره زه په امتحان کې کامیاب شوم، د خپل ورور ته دا خط ولیکه. ټیک شو دي؟ نو دا هغه یو رساله به انشاءالله اوس موږ لیکو. طریقه مې تاسو ته مخکې ښودلې وه او دې خوا مې ورسره ترجمه هم لیکلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم به د خط په شروع کې ولیکې. بسم الله معنا ده زه د الله په نوم شروع کوم. الرحمن چې ډیر مهربانه، او الرحیم او نهایت رحم کوونکی دی. بیا به ورته ولیکي اخي. اخي معنا ده زما ورور. الکریم محترمه، محترم، عزتدار، عزتمن. زما محترم وروره، حافظکم الله تعالی، الله دې ستاسو حفاظت وکړي. دا به ورور ته بره ولیکئ. اخي الکریمو، زما محترم وروره، حافظکم الله تعالی، الله تعالی دې ستاسو حفاظت وکړي. بیا به د دې نه پس ورته لاندې ولیکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تاسو دې د الله تعالی سلامتیا، رحمتونه او برکتونه وي. ټیک شو جی؟ دې نه د سلام نه پس په بیا ورته شروع کې خپل حالات په ورته بیان کې. التحقتو، ما داخله واغسته یا ما ته داخله ملو شوه. التحقتو، ما ته داخله ملو شوه بجامعة یوسفیة بنوریة. ما ته په جامعه یوسفیه بنوریه کې داخله ملو شوه. ما ته په جامعه یوسفیه بنوریه کې داخله ملو شوه. په کراچۍ کې دا مدرسه ده، جامعه بنوریه. وقرأت الكتب، او ما کتابونه ولوستل، كلها طول، بالجهد مهنت سره، والفهم او پوهې سره. ما ټول کتابونه په ښه خوارۍ، مهنت او پوهې سره وویل. ټیک شوه؟ وما ترکتو، او ما نه دي پرېښي، ما نه دي پرېښي مواظبه پابندۍ ته وایي. مواظبة التکرار، د تکرار پابندي، والمطالعه او د مطالعې پابندي، الى آخر العام، د کال اخره پورې، د کال اخره پورې، الى آخر العام، د کال اخره پورې ما د تکرار او د مطالعې پابندي نه ده پرېښې. وما ترکتو، او ما نه ده پرېښې مواظبته پابندي، التکرار د تکرار، والمطالعه او د مطالعې، الى آخر العام، د کال اخره پورې. پوه شوئ جی؟ بیا به ورته ولیکي لعلک، امید لرم، یا امید دی فرحت جدا، چې ته به ډېر خوشحاله شوی یې، ته به ډېر خوشحاله شوی یې. بانی، چې یقینا زه نجحتو، کامیاب شویم، فی الامتحان السنوي، په سالانه امتحان کې. نو ته به زما په دې کامیابۍ ډېر خوشحاله شوی یې. دا ورور ته وایي لعلک فرحت جدا، امید دی چې ته به ډېر خوشحاله شوی بانی نجحت فی الامتحان السنوي، چې زه په سالانه امتحان کې کامیاب شویم. بفضل الله، د الله په فضل سره، ومنه، او د هغه په احسان سره. د الله په فضل او د الله په احسان سره زه په سالانه امتحان کې کامیاب شویم. نو امید دی چې ته به په دغې خبره ډېر خوشحاله شوی. او بیا به ورته وي وارجو، او زه امید لرم. وارجو دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. وارجو، او زه امید لرم، ان تعطینی، ان د دې خبرې چې تعطینی، ته به مال راکې، جائزه انعام ته وایي، جائزه. ټیک شوه؟ نو امید دی چې په دې خوشحالۍ کې به ته ماله انعام راکې، انعام زما په دې کامیابۍ به چې زه درشم، نو ته به ماله انعام راکې. وارجو، او زه امید لرم، ان د دې خبرې چې تعطینی، ته به ماله راکې، جائزه انعام. ټیک شوه؟ وتحیاتی، او زما سلام دی وي، الی والدی، والد محترم ته، والوالدتی، او والد محترم ته، یعنی پلار ته او مور ته. وجمیع اصدقائی، او زما ټول ملګرو ته. وجمیع، او ټول، اصدقائی، زما ملګرو ته.
نو زما پلار ته، زما مور ته او زما ټول ملګرو ته دې زما سلام وي. بیا به هغې نه وروسته ولیکي والسلام، او ورته به ولیکي اخوکم ستاسو ورور محمد اسعد التاریخ، بیا به ورته تاریخ ولیکي. نو دا ما ټول خط لیکلی دی، دې خوا مې ورته د هغې ترجمه لیکلې ده. نو چې تاسو ته ختم یادي دا ترجمه هم ورسره یادي، نو د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ، دا ختم ولیکئ او د دې دا ترجمه هم ځان سره ولیکئ او بیا یو ځلې بیا وګورئ، وویرئ او انشاءالله په دې به تاسو ډېر ښه پوه شئ. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.